الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ورځ باندې په دغه مبارک ساعت کې زموږ استاسو د ټولو د حاضرو او د حاضریدونکو او په کل عالم کې په کل مساجدو د اسلام کې د مسلمانانو د حاضری دا لیدل د اوریدل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زموږ استاسو د دین ښکلا د دین رڼا په دواړه جهان باندې نصیب فرمای. حاضرینو، کامیابی دا د مسلمان سوچ جوړ دی، د مسلمان عقیده او ایمان دا جوړ دی چې کامیابی په دین کې ده. خو لیکن د دنیا دغه عوارضاتو د وجې نه، په دنیا کې د استوګ د وجې نه، په دنیا کې د شب و روز د تیرېدو د وجې نه دا عقیده باندې لږ کردونه پرېوځي، په دې نظریه باندې لږ گرد و غبار پرېوځي. او دا خو ایمان وي چې کامیابی په دین کې ده. خو لیکن چونکې د دنیا کې اوسېږي، د دنیا گرد و غبار چې کله په دې عقیده باندې پرېوځي نو بیا مونږه تصور څه داسې هم جوړ شي چې دنیا چې څوک وګټي دا هم یو لویه کامیابي ده، او دا هم په خپل ځای باندې کامیابي ضرور ده. خو لیکن یو عارضی کامیابی ده او یو حقیقی کامیابی ده. نو کچره مونږ په دغه دوو اقسامو باندې دا کامیابی ور تقسیم کو نو شاید چې مونږه ذهنونه آسان په دې باندې خلاص شي چې د دنیا کامیابی هم ضروری کامیابی ده، خو لیکن د دنیا کامیابی عارضی کامیابی ده. او د آخرت کامیابی زمون د ایمان جز دی چې آخرت کې هم هغه خلق کامیاب دي او آخرت هم کامیابی غواړي، خو لیکن دغه کامیابی په دین اسلام کې پرته ده. او د دغه دین اسلام او د خدای پاک د بندګۍ چې کومه کامیابی ده دې ته حقیقي کامیابی ویلی شي. نو واضحه ده چې څوک په یو عہده باندې پایز شول، زړه کې دا وایي چې زما د تعلیم چې کوم منزل و زه پکې کامیاب شم او راورسېدم. چا به ډېره سټډي کړي، مطالعه به کړي وي، میډیکل کې، انجینیرینګ کې،
سوشیالوجی کې وغیرہ وغیرہ. انسان به کامیاب شي او په ډیګری د اخیستو په ورځ باندې به ووایي چې الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا اپنے والدین کی دعاؤں سے. دا جمله ولیکه او فیس بک باندې شیئر کی. دام یو کامیابی ده چې تا د ډیګري میلاو شوه او د ډیګرۍ د اخیستو نه بعد تا ته یو عہده یو منصب درته میلاو شو. دا هم په خپل ځای یو کامیابي ده او دام د ژوند سره تړلی شوی کامیابیانې دي چې د دې حاصلېدل هم په موږ باندې لازم دي. خو لیکن یاد ساتئ حاضرینو، لکه څنګه دا کامیابی د دنیا کامیابی ده، نو دنیا خو عارضی ده، نو کامیابیان هم عارضی شوې. او یو هغه کامیابی ده چې رب ذوالجلال قرآن کې ورته کامیابی ویلی دي، او هغه کامیابی دا دائمی کامیابی ده. په دنیا کې هم کامیابی ده او په آخرت کې هم کامیابی ده. او د دغه کامیابی دپاره چې کومه حقیقي کامیابی ده، دې دپاره قرآن کریم 3 اصول ښودلی دي. انسان به حقیقی کامیابی کله حاصلی، انسان به د حقیقی کامیابی په بام باندې کله ودرېږي، کله به دته د حقیقی کامیابی ډیګري ایشو کیږي. قرآن کریم فرقان حمید سورة المائدہ آیت نمبر 35 کې د حقیقی کامیابی دپاره رب ذوالجلال مونږ ته صرف په دې آیات کې 3 اصول را لېږلي دي. به دا 3 اصول چې چا اپناو کړل، رب ذوالجلال طرف نه دته ډیګري د کامیابی میلاویږي. چاته به د والدینو نه ډیګري میلاو شي، چاته به د استاز نه میلاو شي، یونیورسټۍ کې چېرته گورنر وزیر اعلی راشي هغې په لاس ډیګري ورته نصیب شي. خو لیکن چې کومه حقیقي کامیابي ده، د دې ډیګري رب ذوالجلال په خپله باندې ورکړې ده. مونږ به نن په دې خطبه کې او په دې خطاب کې او په تقریر کې په اختصار سره په دغې 3 اصولو د کامیابی باندې 2-3 خبرې کوو چې حقیقي کامیابی چاته نصیب کیږي. قرآن کریم فرقان حمید سورة المائدہ کې په خپله باندې رب ذوالجلال ارشاد فرمایلی دی. رب ذوالجلال مسلمانان مخاطب کوي او ارشاد فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایماندارو خلکو، د کامیابی اولنې شرط او اصولو کې اصل دا دی چې اتقوا الله، د رب نه ویریږه. دویم رب ذوالجلال فرمایي وابتغوا الیه الوسیله، بیا رب ته رسېدو دپاره یو ذریعه او یو وسیله تلاش کا چې رب ته ورسېږي. او دریم نمبر رب ذوالجلال فرمایي وجاهدوا فی سبیله، او د خپل رب په لار کې جهاد وکا. بیا الله کریم فرمایي لعلکم تفلحون، د دې دپاره چې ته کامیاب شي. رب ذوالجلال فرمایي اے ایماندارو، ایمان چې تا قبول کړو بیا کامیابی منزل ته رسېدل غواړې، الله تبارک تعالی فرمایي اول تقوا اختیار کا، دویم وسیله اختیار کا، او دریم جهاد فی سبیل الله اختیار کا. لعلکم تفلحون، تب کامیاب شي، تب کامران شي. دغه 3 اصولو باندې الله تبارک تعالی د حق وینا او بیا مال او تاسو ټول په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. الله تبارک تعالی فرمایل چې اول تقوا ده. تقوا وایي ستا دا یو ځان له چپټر دی، یو ځان له باب دی چې په دې باندې 10-12 جمعې صرف بلا مبالغه 10-12 جمعې په تقوا باندې خطاب ممکن دی، ځکه چې ضمن کې دنیا اقسام لري او بیا په اقسامو کې اقسام لري. خو چې کومه ساده معنا ده دغه مختصر خطاب کې عرض کول غواړم، د دغه آیات لاندې علماء کرامو په 2 ټوک الفاظو کې تقوا ډیفینیشن یې کړی، تعریف یې کړی دی، ستایل یې ده چې تقوا څه ته ویلی شي. په ساده الفاظو کې چې تقوا دې ته ویلی شي یقوم بأوامره ویجتنب نواهیه. فرمایي چې کوم حکمونه الله پاک د کولو لپاره را لېږلي دي بنده هغه وکړي، او کم کارونه چې رب فرمایلي چې مه کوئ هغه ونه کړي، دغې ته عظیمه تقوا ویلی شي. تقوا د خدای پاک منلو دویم نوم تقوا دی.
منل په دوه قسمه دي دا اوکه دا اوکې منلی شوه او کم کار رب فرمایلی چې مه کوه او ته ونه کې بیا هم د رب وفرمایله او رب د ومنله نو رب منلو ته تقوا ویلی شي مفسرین فرمایي د رب منلو ته تقوا ویلی شي د ستا خوراک د ستا څښاک د ستا اټ نه د ستا بیټ نه د ستا ګرځېدل د ستا راتلل د ستا اوده کېدل د ستا بیدارېدل د ستا د کار او د ستا د روزګار چې کم طریقې کار دی دا د قرآن کریم او د احادیثو مبارکه او په رڼا کې روان وي دغې د تقوا ویلی شي او دا اعلی تقوا ده چې څه درته رب فرمایلی دي هغه وکړه رب درته دا فرمایلی 5 وخته مونځ کوه رب د فرمایلی چې زکات ورکوه رب فرمایلی دی چې احسان کوه رب فرمایلی ښېګړه کوه رب فرمایلی دی لار کې موزي سیز پروت دی ضرري هغه لارې نه اوچت کا الله فرمایلی وس ته کېږي حج ته لاړ شه الله فرمایلی وس ته کېږي عمرې ته لاړ شه الله فرمایلی چې وس ته کېږي ما یادوه الله فرمایي چې وس ته کېږي زما حبیب د درود شریف په صورت کې یادوه الله فرمایي استغفار کوه دغې ټولو څیزونو منلو ته تقوا ویلی شي او الله تبارک تعالی فرمایي دروغ مه وایه الله فرمایي غیبت مه کوه الله فرمایي حرام مه خوره الله فرمایي بدکاری مه کوه الله فرمایي ډاکه مه کوه الله فرمایي غلا مه کوه الله فرمایي بل مسلمان له دک او درد مه ورکوه الله فرمایي د بل مسلمان په ناحقه باندې مال مه خوره الله فرمایي چې رشوت مه خوره الله فرمایي چې د بل مسلمان په ناحقه باندې ځمکه مه لاندې کوه دغه ټول څیزونه نه کول دا د الله منل دي او د الله منلو ته تقوا ویلی شي نو گویا رب العالمین فرمایي کامیابی دپاره اولنی شرط دا دی اتقوا الله د رب نه ویریږه او ما عرض وکړو د رب نه یره څه شی دی د الله منلو ته تقوا ویلی شي سی فرمایلی چې وکړه هغه تکې ما ورته ولې راغلي یو لمونځ له دلته مونږ چا سره څه کار دی هېڅ کار هم نشته دلته ما ورته اهتمام سره اودس وکړو غسل وکړو پاکې کپړې هم واچولې ولې څه دپاره صرف دې دپاره چې رب راته فرمایلی دي چې جمعې په ورځ باندې جمعې مونځ له راشه دغې ته تقوا ویلی شي په لاره کې چېرته تا د ناحقه یو کار راغی لاره کې چېرته د چا غیبت راغی دروغ وغیر راغلل هغه تا دې دپاره پرېښودل چې رب فرمایلي بل په سپکه مه یادوه دغې د تقوا ویلی شي کامیابۍ د دریو اصولو نه اولنی اصل چې دی دا تقوا ده او دا څه آسان کار نه دی دا څه معمولی کار نه دی ژوند کې به ستړی شي ستړی به شي ستړی به شي او بیا هم چې خپل ځان جج کې خپل ځان وګورې ډېرې کمیانې به د ستا په زندګۍ کې پرتې وي تقوا څه معمولی کار نه دی خو د چا هم چې نصیب شوی د تقوا خدای پاک هغه د دنیا زلنده ستوري ګرځولی دي چې چا هم د تقوا زینت نصیب شوی دی هغوی په دنیا کې هم روښانه دي د هغوی زندګي هم روښانه ده د هغوی ناسته پاسته هم روښانه ده د هغې خلکو بیا قبر هم روښانه وي او د هغې خلکو بیا آخرت هم روښانه وي ولې ځکه چې دا روښانه کېدل کامیابي ده او کامیابۍ دپاره اولنی شرط دا دی چې اتقوا الله الله نه ویریږئ الله کریم دې موږ ستاسو نصیب فرمایي زموږ ستاسو په ژوند کې کم د نیک اعمالو کمی دي الله پاک دې پوره کړي د ګناهونو چې کمې کامیانې دي الله پاک دې رانه لرې کړي او دغې نیک اعمالو باندې عمل کول د ګناهونو نه اجتناب کول دې ته تقوا ویلی شي او رب ذوالجلال خالق کائنات د محبوب نه یو ورځې روایت دی د حضرت سیدنا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه نه حضور مبارک نه اوري او فرمایي چې حضور مبارک فرمایل ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي حضور مبارک ارشاد فرمای رب د دریو بندگانو سره مینه کوي او زه هر کله دا یوه خبره زارس کول غواړم د خدای پاک د بدلو نه د نیکو بدلو نه د خدای پاک د انعاماتو نه باندې انعام چې دی باندې انعام چې د هغې نه باندې بل نشته د خدای پاک مینه ده چې بنده نصیب شي
د خدای پاک مینا چې بنده کله نصیب شوا د دینه لوی انعام بیا نشته دی. او حضور فرمایي چې رب العالمین د درې قسمه خلکو سره مینه ساتي. یو حضور فرمایي التقیه، هغه انسان چې څوک پرهیزګار وي. التقیه الغنیه، حضور فرمایي الغنیه، هغه انسان موږ ورته پښتو کې وایي چې روح موړ وي. غنی انسان، مستغنی انسان چې سم په تیریږي د خدای شکر ادا کوي. بندگانو ته ځان نه محتاجوي، محتاجي صرف د خپل رب خوښوي، دې ته غنی انسان ویلی شي. غنی یو په معنا د مالدار سره وي، مالدار نه، حقیقي مالدار هم هغه دی چې خدای پاک په بارگاه کې خپله محتاجي وړاندې کوي، بندگانو ته محتاجه ځان نه ثابتوي، دې ته غني ویلی شي. رب فرمایي هغه انسان سره زمینه کوم چې څوک صرف زما په چوکټ باندې ولاړ دی، د بندگانو د چوکټ کې د ودرېدو نه ځان ساتي. او حضور فرمایي الخفیه، او هغه انسان هم رب ډېر زیات خوښ دی چې د بندگانو سره میل ملاب ډېر کم وي، د خلکو سره ناسته پاسته ډېره کمه وي. چې صوفیه کرام څه ته خلوت وایي، صوفیه کرام مشایخ علما اکثر خلوت نشینی کوي، گوشه نشینی کوي. هغې وجه دا چې بندگانو سره زمونږ تعلق و رابطه کمه وي. د دې دپاره چې بندگانو سره ملاویږي، یا به ورته غیبت کوي مجلس به د ګرم وي، یا به غیبت اوري مجلس به د ګرم وي. نو چې کله یو انسان د ځان گوشه نشینی اختیاروي، خلوت نشینی اختیاروي، دا د بندگانو نه لرې شو. او چې کله انسان د بندگان نه لرې شو، د ده به غیبت کم وي، دروغ به کم وي، ناروا دوستانه به کم وي، ناجایز تعلقات به کم وي، د دنیا چې کم رسومات دي هغه کې به د ده مداخلت به کم وي. هان چې کم جایز کارونه دي، جنازه شوه، مړه شو، ژوندی شو، خوشحالي شوه، مبارکي شوه، اختر شو، په دې کې به خلکو سره ملاویږي. چې کم بندگانو حقوق دی هغه به ضرور ادا کوي، خو دومره ده چې بندگانو د حقوق ادایګۍ نه هټ کر د ده به د خلکو سره تعلقات کم وي، خفي انسان به وي، گوشه نشین انسان به وي، مجلسونه او حجرې او بیټکونه به نی ګرم کړي. رب فرمایي، محبوب فرمایي چې رب العالمین د هغه انسان سره مینه کوي چې څوک الله له وخت وباسي، بندگانو نه ځان جدا کوي، الله سره وخت تیروي، دغه بندگان د رب ذوالجلال خوښ وي. نو ما مقصد دا چې حضور فرمایي چې ان الله یحب العبد التقیه، هغه انسان رب ډیر خوښ دی چې څوک پرهیزګار انسان وي. ځکه رب ذوالجلال فرمایي د کامیابۍ اولنی شرط دا دی، اولنی اصل دا دی چې انسان به تقوا اختیاروي. دویم نمبر وخت بیا مختصر وي. دویم نمبر رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمایي چې دویم نمبر د کامیابۍ دپاره وابتغوا الیه الوسیله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. دویم نمبر وابتغوا الیه الوسیله. رب ذوالجلال فرمایي هغه خلک هم کامیاب دي چې رب ته رسېدو دپاره وسیلې تلاش کوي. وسیلې به زه تفصیل طرف ته نه ځم، خو هر هغه څیز علامه سمعانی رحمت الله علیه په خپل تفسیر د دې آیات لاندې لیکي چې وسیله څه ته ویلی شي؟ کل ما یتوسل به الی الله، هر هغه څیز چې کوم څیز تا رب ته ورسوي، هر هغه څیز چې تا د رب در ته نږدې کی، هر هغه څیز چې تا ته د رب ذوالجلال قربت نصیب کی، هر هغه څیز چې کم د رب ذوالجلال د رضا ذریعه وګرځېږي، هر هغه څیز چې ستا د رب ذوالجلال په بارگاه کې قربت و نزدېکت نصیب کی، هر هغه څیز ته وسیله ویلی شي. بیا وسیله په دوه قسمه باندې ده. خدای پاک ته رسېدو دپاره مونږ ته اسلام دوه لارې ښودلې دي. یو لارې مونږ ته دا ښودلې ده چې ته الله ته نږدې شه په اعمال صالحه باندې. ځکه مفسرین د دغه تفسیر د آیات لاندې لیکي چې الله تبارک وتعالی په بارگاه کې کم یو څیز دی چې تا رب ته نږدې کی. فرمایي چې کل فعل معروف، هر هغه نیک کار، هر هغه د طاعت والا کار چې کم نیک کار وي، دا نیک کار تا دپاره وسیله ده رب بارگاه ته به تا نږدې کی. او دویم نمبر
نیک شخصیت نیک ہستی کاغا نیک ہستی دا پیغمبر خدا علیہ السلام وی کدا اللہ پاک تبارک و تعالی محبوبان بندگان وی کاغا صحابہ کرام دی کاغا اہل بیت اطہار دی کاغا اولیاء کرام دی یا پا عمل باندې رب ته نږدې شه او د یا د چا په چوکټ باندې منګول لګوه د هغې چا په چوکټ باندې ودرېږه چې کم شخصیت په خپله باندې رب ته رسېدلی وي دغه کس په ذریعه باندې خپل ځان رب ته نږدې کا تفصیل طرف ته به نظم اعمال صالحو باندې مونږ ته احادیث مبارکو کې مثالونه ملاویږي بخاری شریف حدیث مبارک عرض کول غواړم خو ډېر زیات تفصیلي حدیث ته زه صرف نچوړ او خلاصه عرض کول غواړم ځکه چې وخت مختصر وي حضور مبارک ارشاد فرمایي تیره زمانه کې یو درې سړي وو او هغه درې واړو باندې په سفر کې تیز باران شو نو دوی د غره په لمن کې روانو نو په غره کې یو غار و هغې ته د باران د حفاظت نه وردننه شول نو دا سیلی او باد و باران دومره تیز شو چې دغه غار په سر باندې یو کاڼی را پرېوتو دا غار بالکل بند کړ دغه سړو پسې سړي دننه ګیر شول درې طرفه خو غارو څلورم طرف ته د هغې دروازه خوله وه هغه هم کاڼي ګیره کړه خپل منځ کې وایي چې اوس به څه کېږي نه څوک شته چې آواز ورته وکړو نه هغه دور د موبایل او د ټلیفونو چې چاته یې رنګ کړی وی او غارم او لارم داسې نه وه چې خلکو په خپله باندې ورغلي وی او خلکو یې استغاثه یې کړې وی او خلکو د هغوی ته مدد کړی وی لنډه ده درې واړه میټینګ کوي او ډېره ښکلې خبره عرض کول غواړم میټینګ کوي او میټینګ کې دا وایي چې اوس څه کول پکار دي درې واړو په دې باندې مشوره راغله چې د چا چې څومره عمر دی کم از کم اعمال خو به هم ډېر کړي وي خو داسې یو نیک عمل چې تاسو ته دا یقین وي چې دا هم صرف اور صرف د خپل رب دپاره کړی دی هغه به رب ته وسیله کو چې کم مونږ یقین طور باندې ویلی شو چې دا مې صرف اور صرف د خپل رب رضا کېدو دپاره کړی یو کس وایي چې زه تفصیلی حدیث ته یې عرض کول غواړم یو کس وایي چې ما به ګډې او چیلې څرولې او هغې نه بعد چې کله به زه فارغه شوم ګډې چیلې پی مې به راوړل چې کور له به راغلم نو ما والدینو او هغوی بوډاګانو نو اول پی مې به هغوی له ورکړل بیا مې به ګرم کړل بچو له ورکړل خو شپونه یو شپه وه ما باندې لیټ شو ناوخت شو چې کله واپس راغلم نو مور و پلار مې بوډاګانو خو مشران خو په وخت باندې سملي راوچتېږي هم په وخت باندې او سملي هم په وخت باندې زه چې راتلم زما والدین اوده شوي وو هغه پی خو زه اول والدین له ورکوم ماشومان دي هغه هم تږي دي وږي دي نو ماشومان هم خپې ټکوي چې بابا مونږ له پی راکړه پلار ورته وایي چې مور و پلار اول دي او بیا بچي دي اول به مور و پلار له ورکوم مور و پلار یې اوده انتظار ماشومان ژاړي خو دوی دا خبره وکړه چې اول به په دغې پیو باندې خوله والدین دي هغه خولې چې همیشه دعاګو وي هغه خولې چې همیشه تا پسې دا دعا کوي شاده مه خړېږه هغه والدین به اول سکي بیا به بچي سکي خو بچي ډېر وژړل تر سبا پورې والدین راویښ نه شول او تر سبا پورې بچو په ژړا باندې کوثر ژړا یې کوله سبا پورې خو مور و پلار له یې ونه کړل رب ته سوال کی چې رب کریمه په دې بچو په ژړا کې زما نور څه مقصد نه و مقصد مې دا و چې دا پی به والدین اول سکي او زه والدینو له پی ورکولو کې هم زما مقصد دا نه و چې دا زما والدین دي تا راته ویلي چې رب کریمه د والدینو رب کریم فرمایلو چې د والدینو سره احسان کوئ خدای پاکه کچره د والدینو دا احسان زما د ستا په بارگاه کې قبولی خدای دغه نیک اعمال درته وسیله کوم او دا کاڼی مانه لرې کا فرمایي چې دا کاڼی معمولی لږ لرې شو اسمان یې پکې ولیدو دعا یې داسې کړې وه دویم نمبر کس ته خپله تره لور هغه قادر و په دې باندې چې خپلې تره لور سره بدکاري کړې وی خو تره لور ورته وایي چې الله نه ویرېږه
بغیر د نکاح نه ما ته مه رانږدې کېږه. چې زه دا دویم نمبر کس وایي چې ما د رب نه یره اختیار کړه. ربه که چېرې هغه ګناه ما د ستا دپاره پرېښودې وي، قادر وم په بیا م هم پرېښوده خدایه پاکه، که هغه ګناه مې د ستا دپاره پرېښودې وي، دا عبادت درته وسیله کوم او دا کاڼی د غار د خولې نه لږ لرې کا. فرمایي چې نورم لرې شو، دا دعایم قبوله شوه. او دریم نمبر کس اوږد تفصیل دی خو پردی حق ورسره لنډه ده. دریم نمبر کس پردی حق ورسره، او چې کم حقدار راغی حق ورسره مثلا د 100 روپو کېدو، د 100 روپو، او هغه 100 روپو باندې ولا دومره ګټه وکړه چې د 50 کروڑو مال ته جوړ کړی و دغه 100 روپو نه. او چې کله هغه حقدار راغی ورته وایي چې دا 100 روپۍ هم د ستا دي، په دې مه دومره ګټه کړې ده چې د 50 کروڑو مال مویشي مه درله اخیستي، دا ټول د ستا دي. پردی حق یې وله ورکړی و. خدای پاکه که چېرې ما خو دا هم قدرت و چې خپل سل مه ورکړی وی او چې کومه ګټه مه په کړې پردو روپو باندې امه ترېنه ایساره کړې وی، خو ربه هغه حق مه وله ورکړو. که دا عمل د ستا په بارګاه کې قبول وي، خدای پاکه دا کاڼی لرې کې چې کله دا دعا وکړه کاڼی بالکل لرې شو، لار پکې جوړه شوه، درې واړه را ووتل. ځکه علما فرمایي چې د حضور مبارک فرمایل چې درې واړو د خدای پاک په بارګاه کې د اعمال صالحه او د نیک اعمالو وسیله وړاندې کړه. الله تبارک وتعالی هغه نیک اعمالو په خاطر باندې د دوی مشکل حل کړو، غارې ورته کلاو کړو، کاڼی لرې شو، په صحیح سلامت په حفاظت باندې را بهر شول. ځکه رب فرمایي چې که چېرې تاسو کامیابېدل غواړئ وابتغوا الیه الوسیله، تاسو د رب ته رسېدو دپاره وسیله تلاش کوئ. او دویم نمبر وسیله په ذوات فاضله باندې ده، او په دې کې دوه درې خبرې عرض کول غواړم او د ستاسو توجه هم ضروري وي. حضور مبارک وسیله کول اصحاب کرام اهل بیت اطهار د خدای پاک محبوبان په خپلو دعاګانو کې وسیله کول دا د قرآن حکم دی. رب فرمایي ما ته رسېدو دپاره اعمال هم وسیله کوي، ما ته رسېدو دپاره ذوات فاضله لوی لوی مرتبو خاوندان هم ما ته وسیله کوي. تفصیل طرف ته نظم. ناظرینو حضور مبارک په بارګاه کې دا حدیث مبارک سنن ابن ماجه په خپل سنن کې امام احمد بن حنبل علیہ رحمه په خپل مسند کې، او دار امام بیهقی شریف امام بیهقی په خپل بیهقی کې، او دارنګه دیگر محدثینو دا حدیث مبارک نقل کړي. حضور مبارک څه فرمایي؟ حضور مبارک له یو ړوند صحابي راغی، راوی دی حضرت عثمان ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ. حضور مبارک له یو نابینا ړوند راغی او عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعو الله لی، مال لگا دعا وکړه چې د سترګو نظر مې ټیک شي. حضور مبارک ورته ارشاد فرمایي چې لاړ شه، 2 رکعات اودس وکړه او بیا 2 رکعات نفل وکړه، او د نفل نه بعد دا دعا وکړه. کومه دعا وکړه؟ دغه دعا درته سره په لنډو الفاظو باندې ویل غواړم. دعا دا وکړه نفل نه بعد چې اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبیک محمد نبی رحمه یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى. حضور مبارک ورته دا دعا وخدا او داسې وکړو خو سترګو نظر رانغی. چې کله نفل وکړل بیا هم د سترګو نظر رانلو، خو چې کله دا دعا وکړه چې اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبیک محمد نبی رحمه، خدای پاک زستانه د دغه تکلیف په وخت کې د ستا د نبی په خاطر درنه دعا غواړم چې زما دا حاجت پوره کا، سترګو نظر راکا. عثمان بن حنیف فرمایي چې ما د رب په ذات باندې قسم وي چې دغه صحابي لا لږ وخت شوی و چې ړوند تللی و، خو چې د حضور په وسیله باندې دعا غوښته لږ وخت بعد موږ ته راغی، خدای پاک وله داسې سترګې ورکړې وې چې عثمان بن حنیف فرمایي چې ما د رب په ذات قسم وي لکه داسې سترګې وې لکه دغه په ژوند کې چېرته ړوند شوی نه وي. گویا رب ذوالجلال فرمائی وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب ته رسیدو دپاره وسیله تلاش کئ.
که هغه اعمال دي او که د حضور مقدس ذات بابرکت ته او دارنګ دیگر از ذوات مقدسه مشرفه دي. ذکر رب ذوالجلال فرمائی کامیابی د پاره 3 اصول دي. یو تقوا ده لکه څنګه ما عرض کا، او دویم نمبر آیات کې الله کریم فرمائی چې کامیابی د پاره دویم نمبر اصول دا دي چې وابتغوا الیه الوسیله، او دریم نمبر د 3 اصولونه دریم نمبر اصل دا دی چې رب ذوالجلال فرمائی چې وجاهدوا فی سبیله، تاسو د رب په بارگاہ کې د رب په بارگاہ کې د رب په حکم باندې تاسو جهاد فی سبیل الله وکئ. بیا الله فرمائی لعلکم تفلحون، د دې دپاره دا 3 واړه کارونه وکئ چې تاسو ته کامیابی میلاو شي. گویا رب ذوالجلال فرمائی کامیابی په تقوا کې ده، دویم نمبر کامیابی په وسیله کې ده، دریم نمبر کامیابی جهاد فی سبیل الله کې ده. دا قرآن نص ته په دې باندې د قرآن کریم آیات ته سورۃ المائده آیت نمبر 35 مونږ چې کم زوال ښکار شوي یو مونږ دغه 3 واړه څیزونه مونږ کې نشته. تقوا لرې لرې پورې مونږ ته په نظر باندې نه راځي چې آیا مونږ کې تقوا هم لا شته دی. دارنګې وسیله الله بارګاه ته د نزدېکت تلاش کول دام د مونږ په اعمالو کې نشته. او جهاد فی سبیل الله خو مونږ صرف د حماس والو ته پرېښی دی چې تاسو فلسطین ځان د پاره بچ کئ. مونږ به درته کلار باندې کینو او په ټي وي کې به ګورو چې دومره شهیدان شول او دومره زخمیان شول او دومره نارینه دي او دومره زنانه دي. حالانکې رب ذوالجلال فرمایي کامیابی راز دریم نمبر دا دی چې انسان به جهاد فی سبیل الله به کوي، د خدای پاک په لاره کې به جنگیږي. او حضور مبارک ارشادو فرمایلو د جنگیدلو دپاره 3 طریقې حضور ښودلي دي، 3 طریقې ښودلي. حضور مبارک ارشاد فرمائی په 3 طریقوں کې حضور فرمائی جاهدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. حضور فرمائی جہاد په 3 طریقوں کې چې کومه طریقه ته کولی شي هغه وکړه. ټول نه اول جاهدوا المشرکین بانفسکم، ټول نه اول به جان حاضرې، که جان نشي حاضرولی حضور فرمائی بیا به فرمائی باموالکم، بیا بخپل مالونو باندې جهاد وکئ. مونږ که فلسطین ته، افغانستان ته، کشمیر ته، مختلف دیگر اسلامی ممالکو ته زمونږ جان نشي رسیدی، اول خو جان پکار دی، او که جان نشي رسیدی حضور فرمائی بیا مال ورسوه، مال ورسوه. چرته چاندی کیږي، چرته استا رسائی کیږي فلسطین ته، کمو کمو اسلامی ممالکو ته، بیا به مال رسئ. او که نه جان رسولی شي او خپل د درک نه لګي مالم نشي رسولی. حضور فرمایي چې والسنتکم، بیا په ژبه باندې جهاد وکړه. ژبې جهاد مفسرین 3 معناګانې لیکلي دي. یو معنی دا لیکلې ده چې ژبه باندې جهاد دا دی چې هغې په خلاف باندې آواز اوچت کا، احتجاج وکړه، هغې په خلاف باندې د خپل ژبې نه کار واخله، لکه منبر رسول باندې ووایا. درنه کېدی شي ټیک ټاک ویډیوګانې خو هر څوک کولی شي، یو ویډیو وکړه چې دا ظلم و مظالم د بند شي، په زبان باندې حضور فرمایي جهاد وکړه. دویمه معنا د جهاد د زبان دا ده چې خیرې ورته وکړه، بددعا ورته وکړه، په ژبه باندې دا ووایه چې الله مسلمانانو فلسطینو کل مسلمانانو له خدای نصرت ورکې، او خدای پاکه هنود یهود او دارنګ اسرائیل او امریکا او د هغې ملګري تباه او برباد کې داسې خیرې ورته وکړه. دام جهاد باللسان دی، دام په ژبه باندې جهاد دی. او دریم نمبر د ژبې القلم احد اللسانین، دا قلم د 2 ژبو نه یو ژبه ده. قلم پسې وکړه، تحریر ولیکه، د ستا لیکلو کې زوري د قلم زور استعمال کا. حضور فرمایي چې 3 نمبر جهاد کم از کم وکړو، 4 نمبر خو شته نه. نو موږ له څه کول پکار دی؟ حضور رب فرمایي چې هله به کامیابېږې چې جهاد وکړې. او جهاد 3 طریقې دي، جان حاضر کا، که وس وي مال حاضر کا، او که نه جان حاضرولی شي نه مال وس لرې حاضرولی شي نو بیا په ژبه باندې جهاد وکړه. که نن مونږ ستاسو ټول نن وړه وړه ویډیو کو یو منټ والا او د اسرائیل په خلاف ویډیو کو ټیک ټاک له ورکو، د واتس اپ په ګروپونو کې هم شیر کو،
فیسبوک لیم ورکو، پیجونو لیم ورکو، چا یوټیوب چینل جوړ کړي چینل لیم ورکو. نو ستا دومره حق ادا کړو چې په زبان باندې تا جهاد وکړو. او رب فرمایي کامیابیږي به هله چې تقوا اختیار کې، کامیابیږي به هله چې وسیله اختیار کې. او قرآن فرمایي چې کامیابیږي به هله چې کله جهاد وکړې لعلکم تفلحون. الله فرمایي چې کیدای شي چې بیا ته کامیاب شي چې دغه درې اصول تخپل کې او په دې باندې عمل پیرا شي. او بعض علماء کرامو د جهاد یو بله معنی هم لیکلې ده او په دې باندې خپله خبره اختتام ته رسومه. هارون رشید بادشاه په دربار کې یو کس حاضر شو، ویل چې زه داسې یو کرتب او داسې یو تکړهتوب یو فن مظاهره کوم. کس ورته هارون رشید بادشاه ورته وویل چې تکړه شه. بدې ټول درباریان هم ناسې چې اوس به دا څه کوي. دې وخت کې خلک هم تجسس کې وي چې اوس به څه دنیا ورانوي. یوه غټه ستنې راواغسته، آی په دربار په دغه ځمکه کې چې کوم بادشاه دربار و هارون رشید ځمکه کې وټومبله او لرې کېناست ورته. نو چې کم تیره سر وه په ځمکه کې رالو او چې کم د ستنې سوری سر و ابره رالو. نو دغه کس کرتب او فن مظاهره دا وکړه چې لرې نه یې بله ستن ګزار کا او چې کم ستنې په ځمکه کې ټومبلې ده د هغې په بره سوري کې دا ستنې په ګدره نه وویسته. بادشاه ورته وایي چې تکړه خو یې نشانه ډېره زبردسته ده. د وړوکي سوري کې دا بله ستن د لرې نه ویستل دا ډېر واقعي د کمال خبره ده. عجیبه خبره پکې څه وشوه؟ عجیبه دا وشوه چې اعلان یې وکړو چې لس دیناره انعام ورکوي. او بل اعلان پسې دا وشو چې یو لس چوکي یې ووهئ، یو لس کوړې هم وله ورکوي. خلک حیران شو چې دا څنګه چلو شو. انعام باندې خو پوه شو چې دا تکړهتوب یې وکړو او دا لس چوکې او دا لس کوړې وله ولې ورکوي. بادشاه سلامت تعرض کېږي جی دا سزا ده څه دپاره، څه جرم یې وکړو؟ چې جرم یې دا وکړو چې دا بې ځایه ځای خپل وخت ضایع کړی دی، بې ځایه ځای خپل کوششونه صرف کړي دي، ځکه وله سزا ورکوي. که هارون رشید بادشاه نن سبا وخت کې وای دا ټیک ټاک او د فیسبوک والا ټول بې چوکو ته اچولي وای، ځکه چې ټولو خلکو خپل وختونه په دې کې ضایع کړي دي. نو رب فرمایي چې تاسو کوشش جاهدو فی سبیله، تاسو جهاد وکړئ د الله په لار کې. رب فرمایي ای زما بندگانو خپل وختونه زما سره او د زما په ملاقات کې او د زما په رضا کې خرچ کړئ. کوشش وکړئ د الله په لار کې. جاهدو په معنا د کوشش سره، کوشش دا نه چې ته دا کرتب اختیار کې چې یو د ستن د بل ستن په سوري کې ته وباسې، دا تا جهاد ته کړی، کوشش ته کړی خو بې ځایه ځای. رب فرمایي جاهدو فی سبیله، که چېرې څوک کامیابي غواړي دا به د الله په لار کې کوشش کوي، د الله ته د رسېدو کوشش به کوي، آخرت کې کامیابېدو کوشش به کوي. ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات سورة المائده آیت نمبر 35 کې فرمایي اے بندگانو که تاسو کامیابی غواړئ درې شیونه وکئ. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایماندارو تقوا اختیار کئ، وابتغوا الیه الوسیله، وسیله اختیار کئ، وجاهدوا فی سبیله، او جهاد وکئ د الله په لار کې، د الله ته رسېدو دپاره کوششونه وکئ. که دا درې کارونه مونږ به وکړل رب درله جواب درکوي. لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې ته کامیاب شې. مونږ ولې ناکام یو؟ دا څیزونه مونږ کې نشته. کامیابي ولې زمونږ مقدر نه دی؟ دا څیزونه مونږ کې نشته. کامیابي ولې زمونږ په نظر باندې نه راځي؟ دا څیزونه مونږ کې نشته. او ما عرض وکړو یو حقیقي کامیابي ده، یو عارضي کامیابي ده. مونږ عارضي طور باندې خو کامیاب یو، څوک څه دي او څوک څه دي او څوک څه دي، خپلو مشنونو کې به کامیاب یو، خو دا عارضي کامیابي ده. رب فرمایي چې که حقیقي کامیابی غواړئ نو ما ته رسېدو دپاره کوششونه وکړه. الله کریم خالق کائنات په دغې ټولو خبرو باندې اول بندی ناچیز ماله
په دې باندې عمل کړو توفیق نصیب فرمای او بیا تاسو ټول لا او حاضرینو لا او اوریدونکو لیدونکو ټول لا الله کریم په دې خبرو باندې عمل کړو توفیق نصیب فرمای او زموږ چې کوم د درد آوازو د فلسطین او د اسلامي ممالکو دپاره الله کریم دغه درد کې نور هم اضافه راولي د اسلام او د ایمان او د مسلمانو سره د اخوت او د بھائی او د ملګرتیا او د ورورولۍ الله کریم زموږ د خیرونه او برکتونه او د دردونه نصیب فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين. رب کریمه د قرآن کریم په دغه تعلیمات او د حضور مبارک په دغه روایتو باندې او په دغه ټولو مسایلو باندې موږ له عمل کړو توفیق نصیب فرمای. خدای پاک چې کومه حقیقي کامیابی ده خدای موږ خو دغه دنیا د حالات او واقعیات وجه نه د حقیقي کامیابی لاره نه خطا ده. خدای تر رسائی ورکون کې ته توفیق ورکون کې خدای رسائی زموږ نصیب فرمای توفیق زموږ نصیب فرمای. دعا او رب کریمه ز سره زموږ د ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم فرمای او دعا او رب کریمه فلسطین اسلامی څومره ممالک دي خدای پاکه د هغوی په حال باندې رحم فرمای او چې ګم جهاد باللسان دی هغه مونږ کول غواړو رب کریمه مسلمانانو جنډه بولو بالا فرمای. رب کریمه چې څومره یهود دي هنود دي اسرائیل دي د هغې ملګري معاونین دي خدای پاکه ته تباه او برباد فرمای. رب کریمه ته نیست و نابود کړی کې او دا هم زمونږ جهاد دی چې د هغوی چې کم څیزونه جوړ کړی شوي دي او د هغوی کم پروډکټس دي د هغوی کم مصنوعات دي که هغه چپسونه دي که هغه لیزونه دي او که هغوی هوټلې دي که د هغوی خوردونوش اشیا دي هغې سره بایکاټ کولو خدای توفیق زمونږ نصیب فرمای. رب کریم زمونږ د ستا دپاره بغض هم نصیب کې د ستا دپاره محبت هم زمونږ نصیب فرمای. دعا او چې څومره مسلمانان دي زمونږ نه دعاګانې غوښتي تاسو نه دعاګانې غوښتي خدای څوک قرضداري قرضونو نه اخلاص کړي څوک بې کوره دي کورونه وله ورکړي څوک بې اولاد دي د اولاد وله ورکړي څوک بې روزګار دي روزګار وله ورکړي څوک بیماران دي صحت وله ورکړي خدای ټولې دعاګانې زمونږ قبول مقبول او منظور فرمای. وصلی الله تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.